بیهقی او د مستدرک حاکم روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل تعلموا الفرائض وعلموها الناس چتاسو فرائض یعنی علم المیراث ازدکے فخبلهم وعلموها الناس او خلق تهم د علم میراث تعلیم ورکے انسان چې مرشي نو د په مال کې د ورثو حق وي اوس د مال به د په ورثو کې په کوم اصول تقسیمیږي دک اصول از دکړه ته ویل کېږي علم المیراث نبی علیہ السلام خصوصی طور سره فرمایي چې علم المیراث د میراث علم په خپل مزده کې او قوم ته هم د درسونه ورکې تعلیمات ورکې ولی وانه ينسى اولنې بدا علم د خلکو نه هیر کړي شي وهو اول ما ينزع من امتي قیامت تقریب نبی علیہ السلام فرمایي زما د امتنا اولنې چې کوم علم به اوچتولی شي ابا علم المیراث وي قیامت په کوم خلکو راځي علی شرار الناس په بدترین خلکو باندې په مخ د ځمکه جاهل پرس خلک بی دین خلک کفارو باندې نو د هغې د کفر او د جهالت یو سبب بداوي چې علم المیراث په د دنیا نه اوچت شي بل حدیث کې راځي چې علم المیراث په خپل مزده کې قوم تم د تعلیم ورکې ولی فإني مقبوض نبی علیہ السلام فرمایي ځکه چې ان قریب به زمان روح قبض کړي شي زه به له دنیا نه لاړ شم والعلم سينقبض او علم بم دا امت محمدیه د علماو نه اوچت کړي شي یعنی علما به شهیدان کیږي ختمیږي به ويظهر الفتن او فتنه په مختلف صورتونو کې ظاهر شي هر طرف ته به فتنه وي د دین خلاف دومره فتنه حتی یختلف اثنان فی فریضه چې د دوو کسانو به د میراث په مسله کې اختلاف پیدا شي یو به وی چې مزما دومره مال رسی بل به وی چې دومره رسی یو بل سره به منیم نه او اختلاف او جنگ ته خبره اوزي لا یجدان احدا یفصل بینهما په مقدس مکه به داسې سړی ونه مومي چې د دې دوانو اختلاف کوونکو په مابین کې فیصله وکړي په مقدس مکه به یو علم میراث والا سمجدار عالم مفتی به پاتې نشي نو چې کله دا د علم المیراث مسائل نه حل کیږي جنگ جګړې به زیاتېږي قتل عام به زیاتېږي د میراث او د جایداد په صورت کې به یو د بل وینه تویي او چې کله یو انسان د بل انسان قتل حلال وګڼي نو قتل حلال ګڼلو سره انسان د دایره اسلام نه خارجيږي قتل حرام دی خو لیکن کو یو انسان په دې نیت باندې قتل کوي چې چا حرام کړی دی نو حلال سیز دی نعوذ بالله نو په دې نیت سره قتل کولو سره انسان د دایره اسلام نه خارج دی نو بیا به په داسې خلکو باندې قیامت قایم شي خصوصي طور سره ګوره نبی علیہ السلام تعلیم راکوي د امر صيغه استعمالي چې په خپل علم المیراث ازده کا قوم تم بیان کا